او زه دغه ویډیو په ذریعه ټولو کورمیوالو ته چې کوم یو تنظیم والا دی زړه نه زه نن دا دعوت کوم چې کوم یو سړی زموږ کورمې کې کورمې ابادیت دپاره کورمې د عزت و غرور دپاره کورمې ترقۍ دپاره کور کوي. زه خپل چینل نه سپورټ کوم خپل چیریټي نه سپورټ کوم فول سپورټ به مو ورسره وي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه سید نجیب حسین یو بیا اسلام آباد نه تاسو سره مخاطب یم. زموږ څومره کورمیوال وروڼه دي پښتانه وروڼه دي او زموږ څومره سپورټر دي زما طرف نه حاجي اسرار حسین طرف نه تاسو ته ډېر ډېر سلام وي. نن مو ته یو ډېر محترم ډېر عزتمن د پرچینور کې د یتیمانو د غریبانو اواز اوچتوونکی هغوی سره چې کومه اداره ده چې روي چیرمن صاحب موږ ته راغلی دی. نو دا دغه ویډیو په ذریعه چې کوم زموږ سره سپورټر دي څومره زموږ کورمیوال وروڼه دي پښتانه وروڼه دي هغوی ته یو اهم پیغام ورکوي. نو زه ورسره څوم د کربلایي طرف ته او دا چې کوم پیغام دی تاسو ته درکوي هغه به تاسو ته درکوي. کربلایي که څه یایې ته ورته وایه پلیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ماشاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ګرانو مشرانو ورانو کشرانو وروڼو سامعینو ناظرینو السلام علیکم. زه حاجي اسرار یو خدمتګار منبر اداره بهبود طلبه و طالبات پرچینور طرفه تاسو سره مخاطب یم او ډېرو ته د زموږ ادارې پاته دی چې د اداره بهبود طلبه څه کار کوي خو ډېرو ته پاته نشته. نن مو نجیب بھائی ته راغلي یو د دې چینل په وساطت څومره د زموږ مؤمنین او مؤمنات دي چې بهر ملکو کې دي استرالیا دی امریکا دی لندن دی پیرس دی فرانس مختلف کې عرب کنټریز دي او کې سعودي عرب دی عراق دی ایران دی چې د زموږ مؤمنین دي هغوی ته زه دا یو پیغام ورکول غواړم چې اداره بهبود طلبه و طالبات پرچینور دا هغه اداره دی چې هغه غریبان ملکي چې هغه میټریک نه وروسته غریبانۍ وجې نه تعلیم جاری نشي ساتلی نه مو هغه وړکي بیا میټریک نه وروسته سپورټ کوو. دې ادارې بنیاد چې دی نجیب بھائی 21 مارچ 1987 کې قائد شهید علامه سید عارف حسین الحسیني ایښی و. هغه صاحب یو ویژن و هغه دا ویژن و چې کورمې کې یوه ښه تعلیمي درسګاه پکار دی او یوه داسې اداره پکار دی چې هغه غریبان وړکي سپورټ کوي. نه هغه بدقسمتي وښه خوشقسمتي د هغه صاحب وښیه چې هغه صاحب شهادت نه مخکې څو ورځې مخکې راغلی ملګرو ته یې وویله چې یو ټاسک یې موږ ملګرو ته یې کړی و چې تاسو یو سکول شروع کړئ. خو چې راغلو هغه ملګرو نه یې پوښتنه وکړه چې سکول څه وشو نو هغه یې موږ ملګرو ته وویله چې هغه صاحب هغه بلډینګ نشته نو هغه صاحب ته وخوندېدو ته بلډینګ ورسته خبره دی تاسو په کرایي ځای ونیسئ یو کلاس بیا دویم کلاس بیا داسې ورو ورو به کېږي انشاءالله که زندګي وي ښه عمارات به جوړوو خود به ښه هغه سکول به جوړوو. نو هغه صاحب شهید شو او څو ورځې وروسته شهید شو بیا ستاسې جنګ ورکې وشو هغه سکول ښه پاتې شو زموږ ملګرو سره ته یې واجب هغه صاحب نه و پاتې او ښه هغه کومه د هغه والا اداره وه فلاحي اداره وه پیسو ورکولو اداره وه الحمدلله اوسه پورې چلېږي. بیا داسې چال وشو چې کله هغه صاحب هغه شو دغه زموږ اداره فلاپ شو هغې زمانې کې بیا یې مو چیرمن و زکی اصغر صاحب و سره نیاز علی دا راغلل زموږ هغه صاحب شهید سالار شهدا نواز هغه ته راغلل چې هغه صاحب موږ څه پیسې امانت دي دا ته واخله غریبانو ته یې ورکوي چا ته یې ورکوي دا مونږ واخله موږ ټولې بوج دی. هغه صاحب نه پوښتنه وکړه چې زکي صاحب دی چې پیسې دي نو بیا هغه ته ډیټیل ویله چې داسې قید شهید یوه اداره جوړه کړې وه چې غریبان ورکړي سپورټ کوي. نو هغه صاحب بیا ورته وویل چې دغې قید شهید نښه دی او ډېر ښه کار دی یو عظیم کار دی نو دا تاسو ولې پرېږدئ تاسو د ملګري راټول شوئ زه در سره یم تاسو
خدمات کوي کوم ځای کې تاسو ته تکلیف یې زه شته پیسو زرا شو پیسې دې کوم بل څه نو بیا شکر الحمدلله هغه ورځې نه ونی سره 2004 نه ونی سره اوسه پورې مو تقریبا 251 ورکی او جلکې مو سپور کړی دي ماشاءالله او تقریبا 1.5 کروڑ روپے دوی باندې مصرف کړی دي شکر دې خدای رحم دې او کسانو کې ډېر سپیشلیست ډاکټران شول څوک ورکې انجینران شول څوک ورکې آرمي ته یعنی مختلف فیلډو کې د قوم خدمت کوي د امید اداره څه دی د قرض حسنه په شکل کې ورکو سمادات کوي کله برسري روزګار شي تعلیم پراخي بیا موږ ته کیسو شکل کې د پیسې وبس کوي نو الحمدلله ډیرو خو ته واپس کی چو یک مشترو کی څو د کیسوای درکې خبر هر ډیرو ته پوهی او کبي زه سوري دا پښتنه زه ته نه دا کوم کنه د تو ته اوس مین د سي توس ضرورت ته ته دا و د کوم یو پیغام ورکوي څنګه واجنه نو د نور پر چې نور کې د کوم یتیمون دي مسکینون دي یو د څه کسان دي چې ډیر قابل دي کنه هغه تعلیم وجنه یو پیسو وجنه پوتې شو تعلیمي پوتې شو دا د کوم پیغام ورکوي ته مین پیغام چې دی مو مین پیغام دا دی چې شکر الحمدلله کورنۍ کې ډیر اصلاحي ادارې او فلاحي ادارې د کور کوي مختلف فیلډو کې بالکل څوک هیلث کې کوي څوک د یتیمخانې چلوي څوک د چیک مختلف شیونه دي کوي او مو دا غلې د 2019 کې چې کووډ واجنه ټول دنیا غشوا خراب شو مو خاص کری مو اداره خراب وی سترشی کولی مو وظیفه نه واګي ار کولی مو 20 وظیفه کو اکی جنکه هم ورکو دو پارا 80% مورسی 70% جنکه دو پارا 60% بیا میرٹ باندې میرٹ باندې مو میرٹ جوړو بیا وریفیکیشن وسی کو اوس آیا دا غریب دی کنه دی قابل دی کنه دی کله صرف کنفرم شو بیا مو هغه ورکوي ته میاشتې سکالرشپ یې اوس زه تاسو ته پاته دی دا یوې اداره چې دی تعلیم میدان کې کار کوي تعلیم نه بغیر معاشره ترقي نه شي کولی موږ دا غواړو چې کله معاشره ترقي موږ غواړو چې معاشره ترقي وکړي نو تعلیم عام شکر الحمدلله خپل بچی پر خاطر دنیا لګیا دي صحیح خبره اندازې قرآن مجید کې خدای متعال فرمایلی دي چې تاسو زمکې والا باندې رحم وکړئ اسمان والا به تاسو نه رحم وکړي نو او د تعلیم چې کوم مقصد دی او د نو هغه ورونو ته پاته دی چې بهر ملکو کې دي چې تعلیم څه اهمیت لري او څوره یې هغه دی نو موږ دې سلسله کې لګیا یو چې د معاشره تعلیم ته میدان کې مخکې بوزو چې کورمه ترقي وکړي هغه وکړي نو دې لپاره زه ورونو ته سوال کوم چې تاسو مهرباني وکړئ موږ لږ مالي امداد وکړي چې دا اداره لږ مخکې واچوي موږ دې لپاره مختلف سکولو دوریا وکړي ممبران مو راواخیستل موږ ادارې کې چې د منیجر اسحاق کار کوي کمال استاد ایس ایس دی हेडमास्टर कमल हुसैन दे प्रिंसिपल वारिस साहब दे प्रोफेसर डॉक्टर वाहिद साहब दे मास्टर शाबान अली दे मास्टर वहाब दे मास्टर आसिफ दे ये ډیری ممبرګری دي اوس متازه د سکولونو نور ممبران راوخسته ان شاء الله موږ کوشش کوو چې دایره مو فعال کو خو د بهر ملکو کې موږ سره مو د منو تاسو واجنه فرما بوده دي تاسو واجنه غریبان سپورت کیږي تاسو واجنه بیماران سپورت کیږي نو موږ دا یو چې تاسو لګي مو طرفه توجه وکړئ چې د می درا مخیلول شي دا د سیده صدقه جاریه دي ان شاء الله تاسو یې پیسې مو زموږ د اداره مو باقاعده رجستر دي او حکومت طرفه رجستر دي چې باقاعده مو اډیټ کوو خو استادیایو څه زکی صاحب غریب پروفیسر سپینګیره شو خدای هغه ته صحت ورکړه نو دا بوجي مونږ راوچو نو موږ مرګري د کیناسلو اندې د پاره زه اسلام آباد راغلی او د جی پای سره ملو شنه چې نور مختلفو مرګرو سره ملاول غواړم چې ډونر پیدا کوز د یتیمان ورکی غریبان ورکی چې هغه مخکې تعلیم نشي کوي نجیب پای دا مو سپورټ دا مو باندې پاک جوړیږي هغه جوړیږي شکر الحمدلله او دیگه کوم سکون دی او دیگه که کوم
خوان دی هغه اصلي ته پاته دی چې څوک یې دې داري کې کوټ دی بشک نو الحمدلله خدای مو باندې مهربان دی ګوره چې مو تر کړی دي چې مو سال پوه وي چې رب جلیل زه شکر ادا کوم او دا زه د خدای شکر کوم چې بچي ښه کامیاب دي الحمدلله نو دا زه غواړم چې مو بچي کامیاب دي په کور یو غریب سړي با بچي کامیاب شي غوړ افسران جوړ شي یعنی مختلفو ادارو ته لاړ شي ښه ښه تعلیمونه وکړي د دې لپاره زه نجیب بھائی تاسو ملګري دي فنډ هغه دي دا موږ دا غواړو چې موږ سره مدد وشي او چې د اداره مخکې به که څه تجاویز وي یو ادارې په متعلق چې هغه وي سود وي څه کوېسچن کول غواړي هغه ته موږ تیار یو نو اډیټ غواړي هغه ته موږ تیار یو انشاءالله قبلې د تاسو کوم ټلیفون نمبر وي که نه هغه چې موږ کومې چیریټي د کاظمي چیریټي صحیح ده انشاءالله د سکرین د ویډیو نمبر از کوم د قدرمن وړونو ایمو چې څومره سپورټر دي هغوی ته ایمو دا یو اهم پیغام دی چې کربلایي خبرې به تاسو اورېدلې وي دې ته د خدای خوشحالۍ عمر ورکړي څه ویلي دي دغه ټایم نه څه ډېر زیات کام کسان وي چې هغه دغه ټایم یې خلک د یتیمانو د غریبانو مسکینانو مدد کوي سوچ یې لري فکر یې لري او دې ټایم کې انسان هر یو سړی کوشش کوي چې مو ته ارام میلاو شي بچي مو کامیاب دي او بس څنګه چې له خونې کې ټایم تېر کوم خو چې دې ټایم کې دا مثال دومره غټ سوچ لري فکر لري د قبلې ته د خدای نوره د خوشحالۍ عمر ډېر کړي او ته د نوره توفیق ډېر کړي چې نوره د قوم خدمت وکړي نو زه ټوله ویورس ته دا ریکویسټ کوم چې پلیز تاسې دا چې موږ د کوم بزرګ کس مو ته راغلی دی تاسې دا ښه سپورټ کوئ او څومره تاسې نه واسه کېږي دوی سره تاسې امداد وکړئ چې دا کوم دوی میشن روان کړی دی دغه میشن کې نور دوی ته کامیابي میلاو شي او زه دغه ویډیو په ذریعې ټولو کورمیوالو ته چې کوم یو تنظیم والا دي زه زړه نه زه نن دا دعوت کوم چې کوم یو سړی زموږ کورمې کې کورمې ابادۍ دپاره کورمې د عزت و ابرو دپاره کورمې ترقۍ دپاره کور کوي زه خپل چینل نه سپورټ کوم خپل چیریټي نه سپورټ کوم فول سپورټ به ما ورسره وي انشاءالله کربلایي موږ نه څونه کېږي انشاءالله ته به موږ سپورټ کوو او ته به موږ خامخا مخکې بیایو نو انشاءالله زه خپل ویورس ته یم ته تاسو به بھرپور سپورټ اخري کې زه نجیب بھائی ډېره شکریا ادا کوم چې دوی خپل قیمتي وخت مترو کړلو الحمدلله چې دا کوم کار کوي دا لوی عظیم کار دی چې دا غریبان کینسر والا نور مختلفو بیماریو کې چې هغه غریبان دي خپل ځانونه علاج نشي کولی دا اوس یې لګیا دی حالانکه دې ته لویه صدمه ورپېښه شوې وه او یو بچی تقریبا 5 کالو چې خدا باندې متعال امانات و هغه یې ونه واخیستلو خو هغه دې ته مو دا وویل چې دا ته به د خدای یو رحم کړی دی او چونکې تا زړه کې دا یو مینه او محبت پیدا کړو یو تا نه د خدای پاک یو کار اخیستل هغه یې تا نه خلي او موږ دا یو چې موږ سره نجیب بھائی تاسو ځکه سپورټ کوئ چې دا موږ عظیم کار کوي غریبان مریضان سپورټ کوي موږ د کسو ډېر مریضان غریباني وجې نه دي مړه شي او هغه دې شي او نجیب بھائی چې د کوم کار کوي د خپله کس هم ځکه زه دې ته راغلم چې دې واسي تجربه وه نو ما خپل ویوز دې سره شیر کړه دې موږ سره خپل ویوز شیر کړه انشاءالله موږ به بھرپور سپورټ دوی ته کوو دوی دې موږ ته راکوي موږ دا غواړو چې کوم بچي کوم خدمت وکړو د کوم بچی خدمت وکړو او کورمه مخکې بوځو تعلیم کې مخکې بوځو هر میدان کې مخکې بوځو دې دپاره موږ انشاءالله همدا سوچ دی همدا مو هغه دی همدا مو مقصد دی نو موږ خداوند متعال نه دعا کوو چې خدا په هر ملکو کې څومره موږ ملګري دي څومره د موږ مسافرین ربي جلیل ته ابزامان کې وساتي عباس الحمدان نشان سیرلانی محفوظ وساتي ربي جلیل ډاکو منګولو سره ټولو نصیبونه وکړي ربي جلیل موږ ته د نیکو مالو توفیق راکړي ګناهانو مغفرت درته وکړي دا دنیا تیره دی عقوبه د ما ټولو په خیر کې اللهم صل علی محمد و آل محمد ټولو نه اجازه غواړو ډېره ډېره مهرباني خدای مو خوشحال و آباد وساته او خاص کر نجیب بھائی ته خدای نوره درته ترقي ډېر کړه خدای د یو بچی د تسل سره کړه ډېره ډېره مهرباني مولا مو خوشحال وساته
ټولو وروڼو ته زړه سا گزارش کوم چې موږ کوم فیسبوک پیج دی دا خامخا فالو کوئ، موږ کوم یوټیوب چینل دی دا سبسکرایب کوئ، ساتھ کې د کوم نوټیفیکیشن بٹن دی دا آن کوئ، مکه مو نور یتیمانو غریبانو مدد وکړو. مهرباني.